أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 112 مطالعہ کوو موږ. دغه آیت چونکې د ورستو درس سره متصل ده، یعنی د هغه ورستو درس چې موږ کړو د آیت نمبر 111 هغه طرف ته ما اشاره ده. د درس باندې پرون موږ نیمه حصے سره خبره کړې و، خو نیمه حصہ موږ نه پته شوی و. نو دا د آیت نمبر 111 ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، د هغه آیات تشریح ده، د هغه تسلسل ده. اوس شي چې یاره د ما سره چې چا سودا کړی ده، چې چا ما سره اګریمنٹ کړی ده، معاهده یې سره کړی ده، په څه بدل کې په څه باب کې جان او مال ماته را کړی الله یې، اور د هغې بدل کې زه دیته جنت وعده مو کړې ده. او بیا الله تعالی یلی چې د ما ودې نه بړکر وعده د چا ټیک کېدلی شي. نو دا د هغې صفات دي د هغو خلکو چې یاره چې ما سره، چونکې موږ دا خبره هم وضاحت کړی په درس کې چې جان او مال اسې هم دی الله دی، خدا خاص دی الله مهرباني ده چې هغه خپل مال تا نه خلی، خو د جنت په بدل یعنی بیا هم تا نه خلی، حالانکې دا د هغه مال ده. جان سټیم چې هغه رسۍ رکنج کوي دغه جان هېڅ پته نه لګي چې دا جان چېرته کې پروت ده، یعنی انسان هسې یی چې زه یم، خدا زد چې دا هغه ټیم ختم شي دته به هیڅ پته نه لګي، لہذا دا د الله جان دغسې مال ده. مال هم دغسې صورت ده چې مال باندې د انسان تصرف خو ضرور لري، حق لري، ملکیت حق لري، نه راوایي چې د ما مال، مګر حقیقت دا ده چې دا مال داسې ته نه لاړ شي چې دا ډېر غواړي چې نشي لاړ خو نسي، او دا ډېر غواړي چې دا مال راشي خو نه رسي. نو دی وجې نه دی باندې ملکیت د الله حق ده. اوس الله تعالی د هغې صفات ښیي چې هغو خلکو چې ما سره، نو مقصد مداو چې جان و مال خاصم دی الله ده، لیکن اصل شای چې کوم الله خاصیده هغه د دغه جان او د دغه مال استعمال چې کوم حق ته، یعنی مرضی چې موږ ورته یو چې د ما مرضی ده چې زه څه کوم، دا ځان سره څه کوم، ما مرضی ده چې دلته کېنن دلته پسوم، ما مرضی ده چې دلې څه دا مرضی نشته ده، دا مرضی تا نه الله خستی ده. دغسې ما مرضی ده چې زه مال څنګه ګټم، ما مرضی ده چې زه مال څنګه خرڅ کوم، الله دغه مرضی تا نه خستی ده. اوس چې دغه مرضی سودا چا کړې ده، الله تعالی د هغو صفات بیانوي چې هغو پهله صفت خو موږ بیان کړی چې هغو کېدی چې هغې نه غلطی خو کېږي، دا نه چې سودا یې کړي ده اوس په سودې ولاړ ده او ټول عمر ده نه بالکل دا کړک نه داسې نه ده، انسان نه ده، نه به غلطي کېږي، خو دا بیا خپلې سودې ته واپس رسي تو به استنې والا ده. عابدون د ما حکم د ما غلامي، دا هر ټیم د ما غلامي چې پروتي د ما غلامي چې ګرځي د ما غلامي. العابدون والحامدون اور ورسره د ما تعریف کوي، د بل تعریف نه کوي. زه مالک یم، زه ورکوم، زه ورباندې خیال کوم، زه پرورش کوم، زه رزق یم، لہذا دا د ما تعریف کوي. السائحون باندې موږ کړي وه چې دا ګرځي خدا هر وخت د نظیر چې دا د عبرت نظیر ده، دا چې ګوري دا د الله عبرت ګوري، دا که بازار کې ګرځي دا د الله په نظیر باندې ګوري ارشي ده. اور یعنی یو هغه کې یو کې رسي که نه حدیث کې د هغې تشریح دا رسي چې بازار ته تلن چې دا ټیک نه ده، خو بازار ته چې کله څې او نبي صلی الله علیه وسلم یو فرمایي چې الله یې چې ټولو نه بد ځای د ما نه خوښ ځای هغه بازار ده او ټولو نه مو خوښ ځای هغه جمعتونه دي. نو لہذا بازار ته خو ځي داسې نه چې منه ده بازار کې به شیونه وي تا به ضروریات وي، مګر دا چې بازار ته ځي خپل ضروریات په مطابق، او بیا چې کله بازار ته ځي به دا ګوري د الله په الله حکمیت ګوري، د الله رزقیت ګوري، او دا ګوري چې د الله مهربانۍ څومره دي، ما به دي څومره دي، دا به کمزوری وګوري، دا به
صحتمند وګوري، دا به معذور وګوري، دا به بل وګوري، دا به بل وګوري وغیرہ وغیرہ. دا سه هر شی بیا الله بازار کې چې وګوري د الله بشمار رزق دغه بازار. نو دا یو مثال دا چې دغه انسان ګرځي دنیا کې خدا د ما عبرت په نظیر ګوري، سیاحت ځایونو ته ګرځي، چکر لګي، ملکونو ته سي، خدا څه کوي دا د ما اثرات ګوري دغه دنیا ما څنګه پیدا کړی دا او د دنیا باندې څنګه د ما حکمیت دا شی ګوري به دا تاریخ لکه ابن خلدون یو لوی تاریخ لګل اعلان کې ټول دنیا کې ګرځیدل دا مختلفو ملکونو کې بقاعده اودو باندې پته شوی دا سه نور چې هغه کم تاریخونه لیکلي دی هغه دي. نو دا سیاح کوي خو دغه دی باب کې ما یو حدیث هم پیش کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول امتونو کې سیاحت خود ما امت سیاحت چې دا جهاد فی سبیل الله ده. بیا مخکې فرمایي چې الراقعون دا ټیټ تا ما ته هر وخت دا ټیټ وي، دا ټیټیږي خو ما ته ټیټیږي، الساجدون سجدا لګي خو صرف ما ته لګي. د زر سی موږ راغلیو اوس دینه مخکې موږ سو ان شاء الله مخکې صفات چې دا غا الامرون بالمعروف دا د معروف حکم کوي، والنهون عن المنکر او دا د منکراتونه منع کون کوي، دا د منکراتونه منع کون کوي. دې کې چې کوم لفظ رغله پهلا الامرون دا امر یعنی حکم. اوس حکم څوک کوي؟ حکم حاکم کوي. نو حاکم د پاره دا ضروری چې دغه حاکمیت جوړ وي، یعنی هغه حاکم وي، خلکو تسلیم کړي وي، خلکو باندې معاشري باندې حاکم وي، الله بغه حکمی حکم به منای شي. نو دلته امر لفظ چې راغله دا هغه صرف هغه لفظ کې نه دا اگر چې موږ هغه کې استعمالو چې امر بالمعروف کون پکار دا هر مسلمان یقینا دا هم د دې یو بن خدا وړي پیمانه کې د دې معنا وزي. الامرون چې لفظ دا هغه حکم نه وته دا حکم د پره حاکم ضروری ده، حاکم د پره حاکمیت ضروری ده چې هغه معاشري باندې حاکم وي. نو دی وجنا اتوماتیکلی دا آیات تا دا حکم درکې چې ته حاکمیت قائم ہے. حکم حاکمیت ډیکټیټرشپ نه، د ظلم حاکمیت نه، د بادشاہت حاکمیت نه، بلکې د خلکو په اعتماد باندې، د خلکو مشورې باندې او خلکو باندې یو داسې دعوت په بنیاد باندې چې ته حاکم لکه نبی صلی الله علیه وسلم د پرات 23 سال جدوجہد 13 سال مکی او 10 سال مدنی کم جدوجہد کړه هغه بنیاد باندې هغه حکمیت قائم شوی او به په هغه بنیاد باندې نبی صلی الله علیه وسلم معروف او د منکرات حکم جاری کړو او به هغه بنیاد باندې خلفا دور راغو، به هغه بنیاد باندې ورستو حکومتونو یو حدرسه تعمیل کړي عمل کړی دا او به هغه بنیاد باندې نن هم د حکومتونو یو تصور موجود ده، مګر د تصور کې هغه اصلیت چې ده هغه ته نه وته ده. لکه حکومتونو غوښته خو معروف ولا کار څوک نه کوي او یا منکرات کار نه کوي او کوي هغه خپل فائدې خپل مفاد ته پر ضرور کوي چې ردی کې د موجه فائدہ ده یا دی کې د معاشره فائدہ ده وغیرہ دا سالان کې چې د اسلام حاکمیت نه وي نو د معاشري هیڅ فائدہ نشته. هغه کې چند لسونه یا چند خلق خدا سیوی چې هغه نه فائدہ ضرور وي چته کی، مگر اور حال هر انسان ته دغه فائدہ نشته. هر انسان ته فائدہ د ظلم نظام، د انصاف نظام، د عدل نظام، د سکون نظام، د اتحاد نظام، د اتفاق نظام، د محبت نظام دا صرف په اسلام کې ده. او اسلام دغه آیات ذریعہ سره داتا تا حکم کوي چې ته حکمیت کوي او د حکمیت په ذریعہ به ته معروف جری کوي. معروف بو د یعنی نیکی چې دا هغه بو د حکمیت په ذریعہ کوي او منکرات بو د حکمیت په ذریعہ ختم کوي. ته ما ته وایې کته ډېر زورور شي خو ته په خپل معاشره په خپل کلی کې یو معمولی سړی باندې چرس خرڅون هم نشي بندولای، ته د آیس خرڅون هم نشي بندولای. د دې پر یو تړیدار کفي وي خو چې سم وي، حالانکه تړیدار پورا حاکم نه د غادي وی لکه یو افسر دا چې هغه حاکم مقرر کړی دا. خو کچری کې هغه حاکم یو تصور بنیاد مضبوط وي او دغه تصور چې داغه د معروف په بنیاد باندې وي نو دغه یو تړیدار هم یو معاشره ته یو کلی ته یو تحصیل ته ډیر دا، دغه یو ای سی او ډی سی ډیر دا، دغه یو ډی پی او ډیر دا. دا څه څاور پسې به چې منسٹر وي به چې وزیر وي به د هغه د لپاره
هم دغه سه بنیاد ده چې هغه معروف پیدا کول شي او د هغه بنیاد باندې لینی هغه ته پر ډنډا او طاقت او ریاست هغه ضروری ده د معروف ته پر هم د منکرات ته پر هم اسی خطب دعوت چلای ٹھیک ته څوک به قبول کی څوک به نه کی قبول مگر اسلام چې کوم حکم دیر کې غادر یی چې وزبه کې باندې بده اسلامی حکومت دایراوي او هغه دایره دي نه به معروف معروف په پهلو کیږي منکرات به تاسو منی کوي دا بنیادی صفات ته هغه چا چې اګریمنت کړی دا الله سره دا صحیح اوس مخکې الله تعالی فرمایي والحافظون لحدود الله هغه چې دي هغه د الله د حدودو حفاظت کې دی الله حدود څه دي الله یو حدود مقرر کړي چې کوم ته موږ قوانین یو احکامات یو الله یې چې د زره ستات ازادي د نامه کې ته ازادي نشته دا حدود ده الله یې چې دا کار وکړي او دا کار نه کوي دا د الله یو حدود ده اوس دا حدود چې دي یو سړی متي ته نه متي بلې متي ته ګوري چې هغه متي ته ګوري چې هغه شرابو اډې کولو کړي ته ګوري چې هغه شراب خرڅي ته ګوري چې هغه نشي خرڅي هغه د نشي خرڅونې وجې نه معاشره ته نقصان رسي ته ګوري چې هغه سود کوي ته ګوري چې هغه د بدکارۍ اډې کولو د بدکارۍ د اډو له سسونه چری کیږي دا کیږي ته ګوري خو تاسو سره طاقت نشته یو کاس نشي کوی دوه نشي کوی د دې پر یو ګروه پکار ده خو هغه ګروه سره د ورستو آیات پهله ساکت وتړي او سره هغه د حاکمیت هغه سره وي هغه سره فوج وي هغه سره پولیس وي هغه سره ریاست طاقت وي هغه سره دولتي نظام وي نو دا شای هغه رکو کول شي ورنه ته ګوري تا په مخ کې بو یو بدکار کیږي مگر ته نشي منی کوله تور د ډېر د قران تلاوتونه کو څومره حافظان دي موږ په معاشره کې څومره علما دي موږ معاشره کې الحمدلله مگر برئی څومره ده د دې پرېنته صدقي زکه چې دې سټتا چې کوم دی حاکمیت تصور دغه تصور موږ نه وته ده موږ چې بس ټیک خپل نه کې کنه را بس نکی کوا بس جمعیت کې الله الله کو کنه نور ټیک دا خو د سیاست خبرې دي دا خو د هغه خلکو خبرې دي چې کوم سیاست کوي دی علماء او کار خو بس مسالې بده ناس تو سا بس کوي خو جمعې یو تقریر وکړه بس ټیک شه نه دا څه نه ده د آیات ته شی الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر والحافظون لحدود الله دا درې شیونه چې دي دا حاکمیت سره تعلق لري څو پر چې حاکمیت تالاس کې نوي هغه ټیم پرې ته د درو شیونو باندې یو انفرادي لحاظ سره عمل خو به ضرور وکړي حدرسه مگر اجتماعي طور باندې ته معاشره معروف نه ډکه نشي ډکولای او منکرات نه نشي منی کولای د الله دی حدود خلاف ورزي نشي کولای نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته حدیث جبرئیل چورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی یو معاشره ته یو کس یو قوم ته جبرائیل علیہ السلام واصلو دی عذاب فرشتي ویر کی چې لاړه هغه قوم تباکا مگر چې هغه ورسه دغلته کې یو کس چې ولیدلو هغه کس داسې وو چې هغه پل یعنی سترګو رپ نه کړه په مسلې ناسې دی الله بندګۍ ته د ډېر حیران شو چې دا واپس لاړو الله تعالی چې یا رب معاشره او چونکی دی الله سنت ته پتا و نو هغه چې یو کس یې الله قوم نه تبکې دا ویلي دا څه غلط یم او که څه وجوهات دي الله ورته ویلي چې لاړ شه ټول نه والی په دغه باندې د عذاب راوله دا واړه دنیا کې د عذاب د آخرت درجه به بزور سره ګورو د ما بندگی کړي یعنی هغه نه قدرې بنوي مگر دا ګوري چې بار معاشره کې د ما حدود خلاف ورزي کیږي بار معاشره کې معروف څوک نشي کولای بلکې منکرات ته بډوتري ملويږي لہذا ټول نه اول په د باندې واړه اداب ویلی چې دا ګوري د ته هیڅ تکلیف نه د خپل ځان کې لګیا ده د خپل ځان کې لګیا ده چې بس زه ټیک شم لہذا دا یو تصور د آیات پیش کوي چې دغه صفات سره الامرون بالمعروف ونهون عن المنکر والحافظون لحدود الله دا درې کارونه بدا کوي دا د خاصیت وبشر المؤمنین به الله په اخري کې چې دغه مؤمنین چې دي نبی صلی الله علیه وسلم دوته د ما خوشخبری بیان کا خوشخبری د اغه سعودي د جنت او د هغه سعودي دی تکمیل الله دې مشت توفیق راکړي الله دې مشت دې باندې عمل کوونه او دې سمجھ توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین